ضلع بنیر تحصیل چغرزی مدرسہ تعلیم القرآن بودال کی یو بابرکته اجتماع حفظ قرآن کریم و دستار بندی منعقد کړی شوی و. په دې دستار بندی کې 10 طالب علمانو قرآن کریم حفظ وکړو. د مدرسې تعلیم القرآن بودال محتمم مولانا تاج الرحمن صاحب، نگران حافظ توتی رحمان صاحب، مولانا فضل غفور صاحب، تدی اجتماع مهمان خصوصی شیخ الحدیث مسلم خان صاحب او د ضلع بنیر د ګډ نا علماء کرامو او د هر مکتب فکر خلقو په دې اجتماع کې بھرپور شرکت کړی وو. نور تفصیل په دې ریپورت کې. الله رب العالمین مونږ او تاسو ته په یو داسې محفل کې شرکت را نصیب کو چرته چې الله رب العالمین د حاجتمندو حاجتونه قبلې، الله رب العالمین د رحم و کرم فیصلې را لیږي، الله رب العالمین د عفو او د درگذر فیصلې را لیږي. یو جرګه کیږي مخلوق کې د دوو فریقینو ترمنځ موږ روغه کوو. د مدرسو تقریبات د دې دپاره وي چې د مخلوق د خپل خالق سره روغه راشي، دوی توبه وباسي، د دوی په زړه کې هغه مړاوي ایمان را ژوندی شي، هغه مړاوي عشق مصطفی را ژوندی شي. دوی به د الله الله ذکر وکړي، دوی به د لا اله الا الله ذکر وکړي، د دوی ایمان به تازه شي، دوی به نعت واوري، دوی به درود شریف ووایي، دوی به د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې مزین چهرې وویني، دوی به د دواړو جهانو د سردار مبارک تعلیمات واوري. نو زړه کې دننه پروت هغه مړاوي عشق مصطفی به را بیدار شي. دوی ته به مدینه را یاد شي، دوی ته به مکه مکرمه را یاد شي، دوی ته به د محشر د میدان د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت منظر را یاد شي، دوی ته به د حوض کوثر صفونه او د هغې لاینونه را یاد شي. دې خلقو ته به جنت را مخې ته شي، دا به د جنت طلبګار جوړ شي. دوی به ووایي په دې زړه کې چې شکر دی الحمدلله دنیا کې داسې څوک شته دی چې زمونږ د ایمان هغه وچې شوي بیټریانې راته تازه کړلې، زمونږ هغه مړاوي جذبه د دین هغه یې را تازه کړله، زمونږ هغه مړاوي عشق مصطفی هغه یې را بیدار کړلو. دا تقریبات دا د دې دپاره منعقد کیږي او دی وجه نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپل امت ته نصیحت فرمایلی دی، علیکم بمجالسة العلماء، ای زما امتیانو علماء سره ناسته په تاسو لازمه ده، دا خامخا کوئ. کال کې خامخا یو محفل داسې ګورئ هغې کې علما ناست وي، د هغې بیانات اورئ. میاشت کې خامخا یو محفل ګورئ هغې کې علما ناست وي، هغې ته ځئ. تپوس وکړې زما کور به تا ته څوک وښی، داسې وایو که. لیکن د الله رسول صلی الله علیه وسلم داسې جواب ارشاد فرمائی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی اوتیت بجوامع الکلم، مالا جامع کلمات را کړلې شوي دي. نو هغه جواب په داسې جامعو کلماتو سره دی چې هغه د قیامته پورې قانون دی، ضابطه ده، قاعده ده. ارشاد فرمائی المرء مع من احبا، بنده به هغې چا سره چې چا سره د هغه محبتو. دا مقدمه ذهن کې وساتئ، بنده به هغې چا سره چې چا سره د هغه محبتو. او دا علماء کرام دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان، ان العلماء ورثة الانبیاء. لیکن وارث چاته وي؟ نن سبا هر عالم دا دعوه کوي، وارث چاته وي؟ وارث هغه چاته وي چې د هغه د زندګۍ څومره شعبې دي، په هره شعبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ نمونه موجوده، لکه څنګه چې وارث ته د مورث په هر شي کې برخه میلاویږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث دا هغه علما دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
څنګه کامل مکمل دین هغه امت ته رسولی دی نو هغه عالم چې د دین څومره شعبې دي د هغې ټولو شعبو نمونه پکې موجود دی. موږ او تاسو د دیوبند نوم اخلو او د دیوبند په نوم باندې فخر کوو او خپل نسبت دیوبند ته کوو. د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا ده دیوبند چې دی هغې د دین یو شعبه نه ده راټینګه کړې چې په هغې یوه شعبه باندې کار کوي، بلکې دیوبند امت لا یو فکر، یو سوچ او یو نظریه ورکړې ده چې هغه جامع نظریه ده او یو ګلدسته پیش کړې ده چې د دین څومره شعبې دي هغه ټولې شعبې هغوی فعالې کړي دي، ژوندۍ کړي دي او هغې کې قربانۍ کړي دي. که د دین د حفاظت شعبه ده نو د تعلیم تعلم او د مدارسو په ذریعه باندې د هغې حفاظت کړی دی. او که د دعوت و تبلیغ شعبه ده نو مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه دا د دیوبند فاضل دی، دا د دیوبند سپوت دی چې د قیامته پورې د دعوت و تبلیغ شعبه جاری کړې ده. دغه رنګې که د تصوف شعبه ده نو دیوبند دا شعبه ژوندۍ کړې ده. او که د سیاست شعبه ده نو په هر زمانه کې د هر باطل مقابله کړې ده په سیاسي انداز کې. او که د جهاد شعبه ده نو دا شعبه هم ژوندۍ کړې ده. نو عالم دا د نبی وارث دی، لیکن چې د دین اسلام څومره شعبې دي نو هغه ټولې شعبې به دی ژوندۍ کوي، هغې کې به قرباني کوي، هغې دپاره به سختې برداشت کوي، نالو به دی د وارث ویلو مستحقي. هو په خپل فضل و کرم سره کم محنت چې روان و هغه اختتام ته نن په 20/3/2021 کې د دې ماشومانانو ورسو. دې مجلس ته زمونږ د خپلې ضلعې څومره علما کرام چې په سټیج باندې موجود دي او خصوصي زمونږ د بار میلمه شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا قاری مسلم صاحب چې هغې د خپلو زیاتو مصروفیاتو باوجود هغې دا دعوت زمونږ قبول کو، حاضري مونږ ته وکړه. دا زمونږ دپاره د ټولو دپاره سعادت خبره ده. او بیا دا کومه ناسته چې راغلي کلیوال دي که د خوشه مضافاتو څومره زمونږ مسلمانان درونه دي، الله پاک ته د دې عظیم سعادت د ناستې د برکت په وجه د ټولو مسلمانانو ګناهونه معاف کړي. او زړه کې به دا تمنا او ارزو لرو چې خدای پاک دا کم سعادت چې د کم خاندان ته، کم پلار ته، کمی مور ته ور نصیب کو نن یا الله زمونږ که په کور کې لور ده او که زوی دی خدای دغه شان سعادت او دا عظیم نعمت هغې ماشوم ته نصیب وګرځوي. په 28/12/2001 کې د دې بنیاد او قدم ایښودلی شوی دی. تر ننني تاریخه دعا به الله ته دا کوو چې یا الله دا کم بزغلی چې زمونږ استاد محترم د مولانا فضل غفور صاحب والي صاحب ایښودی دی او خصوصا بیا زمونږ د ټولو قاریانو د استادانو استاد د قاریانو چې هغه قاری عبدالقادر صاحب چې د ټولو خدمت د هغه د پناه نشته، هغه یو ډېر عظیم خدمت د قرآن کړی دی او کې الله دې په ژوند کې برکات ور واچي. بیمار دی الله دې له صحت کامله ورکړي. خو زمونږ د ټولو دپاره دغه یو عظیمه د دین یو محنت یو عظیمه سرمایه ده. الله دې دا بیمارونه خلاص کړي. نو د ټولو په خدمت کې درخواست دی چې تاسو ناسته ډېره وکړله، تکلیف برداشت کو، خو د دې ناستې ته به مخې ته بله ناسته نظر کوو. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وفرمایل که تا پورې دا قوم مذاق کوي او که کنځل کوي او که ویل کوي او که درته جادوګر وي نو ته خفه کېږه. ولې ما ولقد استهزئ برسل من قبلک، ستانه مخکې څومره پیغمبران تېر شوي دي هغې پورې ټولو پورې دا خبرې، نو ته د صبر کوه. فصبروا علی ما کذبوا، هغې صبر
صبر کړی نو ته صبر نو که موږ او تاسو دا کم تکلیف برداشت کړو کله چې په یو غاړه کېږو کو بله خو دا ناسته دا تکلیف ځکه دې ماشوم ته چې کم قاري ناست دی نو هغه په دې یوه طرف ستړی شي دا یو پوج اوري نو دا یو پوج ته کښېني نو په دې بله غاړه ورته کښېني وي بچیا وایه نو چې دا بله غاړه ستړی شي نو بیا را خپله اوچته کړي نو په دې بله غاړه ورته کښېني وي بچیا وایه نو دقه ویل او دقه ناسته دغه ستړی به ځان ته مخې ته کوو چې زما ستا دا 3-4 ګنټې ناسته دا خو دومره عظیمه قرباني نه وه کومه قرباني چې د دې بچي دپاره کوم استاد ورکړې ده چې هغه په یو طرف ستړی شوی دی نو په بل طرف اوښتی دی که په بل طرف ستړی شوی دی په بل طرف اوښتی دی خو مخې ته دا عظیم نعمت چې کوم من تاسو ته نن ناست دی نو قرآن ورته ویلي چې د دې نه عظیم نعمت بل نشته او الله دې دا نعمت موږ تاسو ټول ته نصیب وګرځوي نو د دعا دپاره زموږ محترم استاد قاری مسلم خان صاحب ته درخواست کوو چې هغې دعا وغواړي